یو ورځ جبرائیل امین هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل چې اے صحابه کرامو د اسمان دروازه کولاو شو او ما د هغې اواز واورید او دا موري چې دا دروازه د نن نمخ کې چرتم نه د کولاو شوی. اولنې ځل دی چې د اسمان د دروازه کولاو شو او په دغه دروازه باندې یو فرشته نازله شو چې دا فرشته د نن نمخ کې چرته هم نه نازله شوی دنیا ته. اولنې ځل چې دا فرشته دنیا ته نازله شو. بیا نبی رسول الله والسلام فرمایي هغه فرشته راغله او ماته سلام وی. سلام د رستو نبی رسول الله والسلام له دو بشارت ورکړه، دو زیری ولا ورکړه او نبی رسول الله والسلام ته فرمایل چې د سورۃ البقره د آخري دو آیاتونه چې دی په دې کې چې دا څومره دعاګانې دي، نو کوم یو انسان چې دغه دو آیاتونه وای نو الله جل جلاله په دغه آیات کې چې څومره دعاګانې دي دا ټول به دغه انسان د پاره قبلای. دغه دو آیاتونو د سورۃ البقره آخري آمن الرسول نوار تر اخره پورې دومره لوی فضیلت چې د دې د پاره خصوصي د اسمان دروازه کولاو شو چې مخکې نه د کولا شوی او یو خصوصي فرشته د دې لپاره نازله شو چې دغه فرشته چرته مخکې نه نازله شوی. دا کوم واقعات چې ما تاسو د وړاندې عرض کړ دا په مسلم شریف کې ده او ترمذی شریف او نسائی شریف یو بل بهترین حدیث د سورۃ البقره د دغه دو آیاتونو په کریمو په فضایلو کې راوړی دی. کم یو انسان چې وایي زه تهجد نشم کولی او ماته د تهجد دا ثواب میلاو شي، نو ګورئ ډیر بهترین حدیث مبارک دی. الله جل جلاله د خپل رحمت او د مغفرت لپاره خپل بندګانو ته ډیر آسان اسباب مهیا کړي دي. حدیث مبارکه دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ماسخوتن د مانځه وروستو د سورۃ البقره دغه دو آیاتونه چا ولسته نو الله جل جلاله به دغه انسان ته د تهجد ثواب ورکوي. د په عمل نامه کې به د تهجد د مون ثواب لیکل کېږي. ډیر زیات بهترین د فضایلو نه ډک دغه دو آیاتونه کریمه. د دین علاوه هم نور احادیث مسند احمد بن حنبل کې یو حدیث ته نبی رسول الله فرمایي چې زمان وړاندې دا خزانه چاله نه د ورکړی شوی. د سورۃ البقره د آخري دو آیاتونه دا دومره د فضایلو نه ډک دي چې زمانه مخکې دا چاله نه دی ورکړی شوی. دا خزانه صرف پاته میراو شوی ده. نو ډیر په کم وخت کې مونږ او تاسو د الله جل جلاله د طرف نه بخلی کیږو، بخنه مونږ ته میلاویږي او ډیر په کم وخت کې مونږ او تاسو ته د تهجد ثواب دا موتا ته میلاویدی شي که مونږ او تاسو د ماسخوتن مانځه وروستو دغه دو آیاتونه ووایو د آمن الرسول نواره تر اخره پورې سورۃ البقره.